بسم الله الرحمن الرحيم انما جزاء الذين يقينا سزا دغه کسانو يحاربون الله ورسوله چې نافرمانی کوي د الله او د پیغمبر، چې جګړه کوي الله او پیغمبر سره، ويسعون بالارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد، ایو قتلوا دا چې وجل شي، او یصلبوا یا په سلی کړی شي، او تقطع ایدیهم یا پرې کړی شي لاسونه دی، و ارجلهم او خپې د دی من خلاف عدل بدل، او ينفوا یا د شړل شي من الارض د ځمکې نه، ذالک دا لهم دی لرا خزي رسوایی دا فی الدنیا په دنیا کې، ولهم فی الاخرة او دی لپا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوی، الا الذین تابوا مگر آکسان چه توبه و باسلا، من قبل ان تقدروا علیهم مخی دلاس برکی دوستاسون پا دیبانی، فعلموا پوشی ان اللہ یقینا اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان دے، یا ایوہ الذین آمنوا و ایمان والو اتقوا اللہ ویریگئی دا اللہ نا، وابتعوا الیہ الوسیلہ او لٹوئی اللہ تنزدیکت پکولو دا حکمونو دا اللہ کی، وجاہدو او جہاد کوئی پی سبیل اللہ پی سبیلی پلار دا اللہ کی، لعلکم تفلحون دے پارا تاسو کامیاب شئی، ان الذین یقینا کسان کفروا چې کفر کړه دے، لو ان لهم کچرتا شدی لرا ما غسو فی الارض چې دی بزمکه کې جميعا ټوله، ومثله بشان دی ماو دی سرا، لیفتدو به دی دپارا چې پیدیه کی ورکی دی لرا، من عذاب یوم القیامت دا عذاب درزی دی قیامتنا، ما تقبل منهم نو چری با قبول نشد دینا، ولهم عذاب علیم او دیل دی عذاب دردناک، یریدونا غواری دی ان یخرجو من النار دا چوزی دی دورنا، وما هم بخارجین منا او ندی دی وطن کی دینا، ولهم عذاب مقیم او دیل دی عذاب دا ہمیشوالی.